وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. الله رب العالمین د غبین مچیتا فزړه کې دا خبره ورواچوله چې نمبر 1 اتخذي من الجبال بيوتا، چته چې جوړې د غبین د پاره نو په دنګ ځای باندې جوړوا، په غرونو کې جوړوا، ومن الشجر په ونو کې جوړوا، ومما يعرشون په چتونو کې جوړوا. ولی ځکه چې د غر د ونې او د چت په دنګوالي باندې په هوا کې اعتدال وي، نه خو دومره خشکي وي چې یو مایه سیس پکې مایه نشي پاتې کېدلی او هغه اوچیږي، نه پکې دومره نمی وي چې هغه د پشکال غوندې څښاکېږي. د دې وجې نه په یو معتدله فضا کې الله ورته حکم وکړو چې ته د غبین دا چتا دا ته جوړوه، ثم کلی من کل الثمرات، او بیا د دې ټولو میوونه خوراک کوه. اوس د غبین مچۍ ته الله میوه هم وښودله او د هغې سمج ورته هم ورکړو چې دا میوه ده، دا میوه ده، دا میوه ده، دغه ګل دی، دا ورته الله وښودلو. او فصلو کې سبل ربک ذللا، نو ستا چتې دپاره به مناسب یو ځای وي او ګل یا میوه به ډېره لرې وي، نو ته به هغه لرې ځای ته ځې، واپس چې راځې نو څه روډ خو نه دی چې نشانات پکې لګېدلي دي چې دا درګۍ ته روډ تللی دی، او نه ستا سره به ګوګل میپ وي چې ته به یې ځان ته ولګې په ګاډي کې، نو په دې لار تاو شه، نو خیله لاس واخله، نو ګس طرف را واخله، نو یوټرن را واخله چې دا پکې تا ته وښایي. نو الله مچۍ ته د میلونو مسافت د سترګو نه د پناه کېدو باوجود الله رب العالمین ورته دا سافټویر په ذهن کې انسټال کو، دا یې ورته کېښودو چې دا په کومه لار باندې تلي واپس هم په هغه لار راځي، کو په رڼا کې تلي په تیاره کې به راځي. خدا یو مهارت الله هغې له ورکړی دی. د غبین مچۍ د خپل غبین نه ورکېږي نه، اگر کو دا په میلونو مسافت کې لرې لاړه شي. اوس دا یو علم الله هغې له ورکړی دی. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. او بیا الله فرمایي د دې ټول عمل په نتیجه کې دا چې لاړه شي په ګل باندې کېني، نو د ګل په منځ کې دوه قسم څیزونه وي، یو په هغې کې رس پروت وي، دا رس په خوله باندې راکاږي، او دننه یو ټیوب دی، په هغې ټیوب کې امام رازي رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې لیکي دا په هغه ټیوب کې دغه اوبه سنبال کی، او په خپو کې د هر ګل په منځ کې سپین پشم پروت وي، هغه په خپو کې راواخلي. اوس دوه څیزونه یې راواخیستل، دا چې څو رارسي تر د خپل کور او تر د خپلې چتې لارې ورته الله هسې د هغې علم ورکړی دی. دا ټیک ټاک را ورسي د خپلې چتې له، او چې کله را ورسي دغه ځای کې د غبین د مچو مشره مچۍ یعصوب ورته ویل کېږي، دا ملکه وي، دا شهزادګۍ وي، دا بادشاه وي، د دې خپل سیستم دی. دا د غبین د هرې چتۍ په خوله کې یو د مچو داسې ګروپ ساتي چې هغه د دوی میډیکل کور د هغوی طبي ماهرین مچۍ دي. نو د ټولو نه وړاندې چې دا په خوله کې رس د ځان سره راوړو، په خپو کې پشم سپین د ځان سره راوړو، د دې میډیکل چیک اپ به هلته کېږي. لیبارټري نشته، الټراساونډ نشته، سټسکوپ نشته، بل څه چې کوم دی نو نشته. او هغې الله رب العالمین داسې تیزه قوت شامه ورکړې ده چې په هغې بوی باندې معلوموي چې دې خو به چېرته زهریله مواد د ځان سره نه وي راغستي. کله کله تاسو اینئ نو دا د غبین مچۍ دا کله کله په مړ شوي مار باندې کینی د ډنډارو سره، نو زهر روچت کی. اوس کو فرض که دا زهر الله په حفاظت باندې په دې شاتو کې شامل کړی وی
نو د دې شاتو د لاسه به څوک مړ شوی وو نو الله خو ویلي دي چې په دې کې شفا ده نو بیا خو د الله خبره د روح کېدله نو الله د دغې خپلې خبرې د صداقت دپاره د ګبین په مچو کې داسې استعداد کار والا ټیم پیدا کړی دی چې هغه دغلته موجود وي انټري پوینټ باندې او چې په کوم ځای باندې دا مچۍ راننوځي په قوت شامه سره د پوزې په بوی سره یې هغه چیکاپ کوي په سیکنډونو کې ریزلټ راوړي او چې کومې مچۍ د ځان سره زهریله مواد راوړي وي په هغه ځای باندې یعصوب ورته ټک ورکوي لاندې را پرېوځي د هر ګبین د چتې د لاندې ګورئ مړې مچۍ به پرتې وي دا هغه مچۍ دي چې دوی د ځان سره زهریله مواد راوړي او په دې شاتو کې شاملول د الله نظام بیا چې پخپو کې کوم سپینه بوره راوړې دا کنسټرکشن میټیریل دی دا د دوی سیمټ دي دا هلته چته جوړونکي د دوی چې کوم بلډینګ کور دی د دوی چې کوم انجینیرینګ کور دی د دې مچو کې خپله دا پشم هغوی ته حواله کوي هغوی لګیا دي چتۍ د ویښ نه شروع کړې ده ویخ ورله ښه ټیک ټاک سلیټ ورکړی دی پاک صفا مین او د پاسه پې خانې شروع دي هر یوه خانه دا مسدسه ده هر یوه خانه پرکار ورپسې راواخله پیمانه ورپسې راواخله او د ګبین په چته کې په زرهاو خانې وي د هرې خانې هر یو ګوټ ګوره دا به د بل سره په پرکار باندې برابر راځي په دې کې به یو هم داسې نه وي چې هغه به یا پلن راغلی وي یا به تنګ راغلی وي بلکې دا ټولې خانې یې د یو بل سره یو شان دي زما او ستا ګلکار چې کله دیوال نیغی سال ورسره هغه اوږد لرګی ورسره هغه چې ښکته یې ځوړندی هغه ورسره په دې باندې هغه دیوال نیغی اوم په سیدایو باندې اوم په دنګوالي باندې د ګبین چته جوړونکي دغه وړې وړې مچۍ الله ورله د کنسټرکشن او د بلډینګ د هغې دومره علم او پوهه ورکړې ده چې دوی په یو انجینیرینګ کالج کې سبق نه دی ویلی خو د هغې باوجود د ګبین په چته کې موجود خانې تاسو وګورئ هر یوه خانه به د بلې سره یو شان او مساوي وي پرکار ورسره نه و جیومټري بکس ورسره نه و سکیل او پیمانه ورسره نه وه او د هغې باوجود ورله الله رب العالمین دا علم ورکړی دی او د هغې نه وروستو بیا د دوی د ګبین درې حصې وي یوه حصه کې د دوی ګندګي وي د هغې د پاسه مکمل سلیټ وکړي هغه بندی دویم په منځ کې په هغې کې د دوی بچي وي او دریم په اخري سر کې چې کوم سر د ګبین بلې طرف ته ختلی وي هغې سر کې به د دوی شات پراته وي هغې کې به ګبین پروت وي دا ګبین د سټاک ساتي زمونږ او ستاسو دپاره یې ساتي اوس دا دومره لوی سیستم چې الله رب العالمین د ګبین په یوه مچۍ کې پیدا کړی دی دی چرته په میډیکل کالج کې سبق نه دی ویلی دی چرته په انجینیرینګ کالج کې سبق نه دی ویلی دی چرته په کیډټ کالج کې سبق نه دی ویلی بلکې دا ټول په ټوله د الله رب العالمین د طرف نه دوی ته ودیعت شوی علم دی او دا علم شرعي نه دی دا علم دنیوي دی دا علم تکویني دی نو څومره لویه فایده ترېنه الله دنیا ته